مدینه منورې خبره مې شروع کړې وه او کم مسجد نبوي مبارک دی هغه جومات کې منځونه کوي او د هغه جومات د منځونو ډېر برکات دی. یو برکت یې دا دی چې یو مونځ یو په 1000 یا یو په 50,000 دی. دوه روایت دی. دا د 1000 والا روایت لږ مضبوط دی او د 50,000 روایت د هغې په نسبت لږ کمزوری دی، خو زمونږ علما وایي چې په فضایلو کې دا هم کافي دی. یعنی یو مونځ چې څوک په مدینه شریفه کې وکړي دومره ثواب دی چې د مدینې منورې نه علاوه په عامو د نورو جوماتونو کې 50,000 منځونه وکړي. منځ یې څونه دروند شو، یو خو یې مونځ قیمتي شو، دویم دا دی چې دغه جومات کې بعضې داسې ځایونه دي چې هغه د برکت دی. حضور پاک پخپله فرمایي چې زما د کوټې ما بیت بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې کومه کوټه کې چې حضور پاک دفن دی او زما د منبر په میاس کې چې کم ځای دی دا د جنت د باغچو باغچه ده. نو ته چې مونځ کې هلته داسې فرض کوله که په جنت کې مونځ کوم. زموږ علما د دې حدیث متعدد یعنی ګڼې توجیحات کوي. بعضې حضرات وفاء الوفا باخبار دار المصطفى هغه لیکلي دي چې الله پاک یو روایت کې داسې شته چې الله پاک به دا ځمکه د قیامت په ورځ باندې اوچته کړي او جنت ته به یې یوسي. نو چې یو سړی هلته مونځ کوي او دعا کوي نو دا دعا دې وکړي الله دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو الله د مرګ نه پس هم د جنت ځمکه نصیب کړي. او بعض علما وی چې جنت کې انسان ته جسمانی خوشحالی ملاویږي، دلته روحانی غذا ملاویږي. د حضور پاک نه قرآن ووري، حدیث دی ووري. جنت هغه ځای دی چې هلته څوک ور ورسیږي الله ته راضي وي. دې ځای کې هم چې څوک مونځ کوي نو الله د مونځګزار نه دلته راضي کیږي. جنت کې د زړه سکون او اطمینان دقه هلته هم چې څوک مونځ کوي هغه ته د زړه سکون او اطمینان حاصل شي. او بیا فرمایي منبري علی حوضي، زما منبر د حوض کوثر په غاړه دی. نو یو توجیه دا ده چې د قیامت په ورځ ما دا منبر او د منبر دا لاندې چې کوم ځای دی د منبر دا ځمکه دا به لوچته کې او د حوض کوثر په غاړه به یې کېږي. ته چې هلته ناست یې داسې فرض که لکه د حوض کوثر په غاړه زه ناست یم او په دغه ځای کې چې مونځ کې په ذهن کې دا راوله چې د جنت ځمکې رالم په جنت کې مونځ کوم. حوض کوثر نه به حضور پاک خلق و اوبو سیراب کوي. د دغه منبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق په خپله مبارکه خوله د قرآن او د سنت نه سیراب کړي. دغه د منبر او د حضور پاک د روزه مبارکې دا قبر مبارک او د منبر میاس کې چې کومه ځمکه ده او منبر دی دلته چې ورشه والله ته وجاړې نو خدای به د حوض کوثر لمبوزي او خدای به د جنت لمبوزي. ګوره قیمتي ځای دی. بعضې ستنې پکې د برکت ځایونو کې دي. د حضور پاک د چې کوم ځای کې دفن دی د عایشې بیبي په کوټه کې دفن دی نو د هغې نه غټ دیوال تو دی. هلته 3 قبرونه دي. یو د دواړو جهانو د مبارک سردار دی او د حضور پاک نه لږ غوندې کته چې سر د حضور پاک اوږو سره راځي او خپې د حضور پاک د خپو نه ښکته لږ غوندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر دی. ام په داسې انداز دی چې د حضرت عمر سره او د حضرت ابوبکر اوږې یو بل سره مخامخ او د یو قبر ځای پکې خالی پروت دی. دا به عیسی علیه السلام چې کله د اسمان نه راکوز شي وفات شي نو هغه ځای کې به عیسی علیه السلام دفن کیږي. دا د عایشې بیبي کوټه ورسره خوا کې نږدې د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کور. نو دا د عایشې بیبي کوټه ونګن او د فاطمې بیبي کور دی غونډ را یو ځای کړي دي او د دې نه یو دیوال تاو کړی. 15 ګوټیز دیوال یې تاو کړی، 4 ګوټیز نه چې د بیت الله په شان نشي چې څوک د طوافونه شروع نه کړي.
او چې کوم دا درې قبرونه مبارک دي د حضور پاک او د حضرت ابوبکر او د عمر د دې نه غټ دیوال ته او د سوړه پکې نشته د ګوتې برابر سوړه پکې نشته او ترکیانو بیا د دې د پاسه یو مضبوط ګمبد جوړ کړی او لاندې نه ښه مضبوط دی یو زمانه کې بادشاه سلطان نور الدین زنګي دام وفا الوفا به اخبار دار المصطفى کې شته د علامه سحمودي رحمه الله کتاب نو د شپې حضور پاک په خوب کې ولې د بادشاه ته د دواړو جهانو سردار یو دوه کسو خول وی دا سپیرانه چخې کا دا شاو دی چې د خوب را پاسې میټینګ یې د خپل وزیرانو راغوښته وی رسول الله مبارک مې په خوب کې ولید او دوه کسان یې راته خول چې د سپیرانه چخې کورې وشاوه درې شپې پرله پسې دا خوب ولید یو شپه بیا ورپسې بیا میټینګ یې راغوښت چې د دې څه مطلب دی وزیرانو ورته وی صاحب چې حضور پاک درته کوم کسان په خوب کې خولی دي هغه شکلونه د یاد دی وی کمې ولیدل پیژنم زما په ذهن کې هغه نقشې پرتې دي باقاعده راته په اشاره وښول چې دا سپیرانه لرې کا دا وشاله نو کمې ولیدل نو پیژنم بس وزیرانو کې یو وزیر ډېر هوښیار هغه بادشاه سلامت زه چې زه مدینې شریفې ته مدینې منورې ته رالل او اعلان یې وکړ هغه وزیر او ځان سره یې ښې ډېرې پیسې راوړې وی څومره چې د مدینې منورې خلک دی او په مدینه کې دننه اوسېږي نو بادشاه راغلی ټولو له خیرات انعام ورکوي هله راځئ بادشاه ته وی ته کښېنه زه به پیسې ورکوم ته پکې هغه دوه کسان صحیح کوه د مدینې خلک راوچلېدل وزیر به پیسې ورکولې او خلک به تلل بادشاه ورته کتل ماسخوتن شو بادشاه نه وزیر صاحب تپوس وکړئ کسان په ذهن کې رالل وی نه دی کې نو وی چې چا انعام نه اخیستی راځئ په سبا له نور خلک راتلل وزیر صاحب به پیسې ورکولې بادشاه ورته په کورسۍ ناستو کتل مې خلک ځي بیا پکې دوه کسان رانله په درېیمه ورځ بیا داسې شوه وزیر بادشاه وزیر ته وی وزیره پیسې خو دې ټولې خلاصې کړ سړي خو پیدا نه شو وزیر هم حیران اعلان یې وکوي که څوک پاتې مهرباني وکړي بادشاه واپس ځي چې داسې نه چې د مدینې په خلکو کې څوک پاتې شي هله راشئ د انعام یوسئ وی صاحب وزیرانو چې دلته د مدینې کم خلک و مشران دغه ځای وزیران هغې وی چې څومره خلک و ټول راله یو پاتې نه شو وی وګورئ معلومات وکړئ خیر دی وی یو دوه کسان پاتې دي وی راولئ نه جي هغه خو ډېر نیکان خلک دی هغه ډېر دینداره خلک د هغې پیسو پسې نه ځي پیسو پسې ځي هغې خو خلکو له خیراتونه ورکوي وی دا څوک دی وی دا مدینه شریفه کې پراته دي جومات کې اعتکاف ته پراته دي او د مدینې خلک ته دعاګانې غواړي او د مدینې خلک راځي او په لاس یې بیعتونه کوي ډېر بزرګان دي او نیکان دي چا سره خبرې نه کوي او د شپې بقي ته ځي د بقي مقبرې ته ځي او هلته ناست دي د صحابو د قبرونو سره او هلته عبادتونه کوي چېرته چا له ځي هغه پیسو له ځي بادشاه ورته وی ښه دومره نیکان دي وی مونږ به لاړ شو مونږ به یې ملاقات وکړو مونږ به یې وګورو پیسې دې نه هلي چې دومره نیکان دي مونږ به ورشو او پولیس ته وی پولیس وی ګوتې ورولې جنجال جوړوي ټول د مدینې خلک بلوه کېږي لکه یو عالم څوک ونیسي یا یو بزرګ څوک رانیسي نو خلک بلوه کېږي بادشاه سره د وزیرانو هغه دوو کسانو له کور ته ورغی او هغوی ته هم وی چې بادشاه سلامت راغلی دی او تاسو هم راشئ چې پیسې درکړئ هغې وی مونږ پیسو پسې نه ځو مونږ خپل عبادت کوو که بادشاهانو پسې به نه ځو د خلکو پې نوره اعتماد مضبوط شو چې دا خو ډېر ښه خلک دی دی خو د بادشاه بلا پیسې ورکوي هغې له نه راځي او خپل عبادتونه کوي د خلکو پې ښه مضبوط اعتماد چې بادشاه سره د وزیرانو کور ته ورغی او ورننوتل د ملاقات په نیت نو بادشاه وزیر ته اشاره وکړي دا دوه کسان ته ما ته چې حضور پاک په خوب کې کوم دوه خولې دي دقه دي دا شکلونه دي درې شپې راته خولی چې دا سپیرانه چخې که فورې بهر کیف وزیر خلک رالل پولیس والا هغوی د کور نه ګیر چاپېره ګیره واچوله او خلکو وی دا څه کوئ تاسو وی دا مونږ گرفتارو دا نشئ گرفتارو دا خو زمونږ پیران صاحبان دي دا خو زمونږ بزرګان دي د دې نه خو مونږ لاسنیوي کړي دي
دی خو د شپې د بقي په مقبره کې لګی الله تسلسلګی و یو جاړې و عبادتونه کوي او دروازې دلته د مدینې منورې جومات ته نه ده دا څه کوي بادشاه وې د دوی د کور تلاشي ول کوټې یې وکتې ځمکې یې وکته چې دا څه مطلب دی یو ځای کې خشاک پروت و څانګې پرتې وې چې هغې اوچتې کړې د هغې لاندې بوجۍ وې پوزکي و پوزکي چې یې لرې کړل د هغې لاندې سوړه وه بادشاه یو کس دوه راوستلې په دې سوړه کې وردن او د هغې وې دی کې به څه شی به یې ښخ کړي نو د هغې زمانې څه وسله به یې پکې نه دوی ته لا څه پته وه چې سړی یې وردن نه که ورکوز یې که سورنګ دی وروره زه پکې زه پکې زه پکې زه پکې سړی واپس راووت وی صاحب دا خو سورنګ دی بس سړي یې ګرفتار کړل بادشاه وی څه مسله ده او خلک هم پوه شو چې سورنګ سره پاره وباسي اوس مسله ده خلک ترې ورو په شا شو چې بادشاه ونیول او جیل کې واچول او یو څو ډبې یې ووال نو هلې ووی وی موږ د فرانس د راغلي یو موږ انګریزان یو پیرنګیان موږ مسلمانان نه یو شکل هم د مسلمان جوړ کړی دی پټکي موالي دي جامې د مسلمان دي منځونه هم زده کړي دي او په جومات کې خلکو پسې منځونه کوو او بلا پیسې هم راوړي دي او خلکو له خیراتونه هم ورکول او دلته هم دا کورونه په بیه اخیستي دي په ښه ډېرو پیسو هم اخیستي دي چې دا کوم کې موږ ډېره یو او تاسو څه کوئ موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو اوس خو سورنګونه په مشینانو وباسي او په لاسونو باندې سورنګونه ایستل موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو زموږ دغه زبردست مهارت دی چې موږ سورنګونه وباسو نو څه مطلب وی دا موږ یو سورنګ روان کړی دی څه دپاره موږ د رسول الله مبارک قبر ته دا سورنګ روان کړی د شپې چې بقي ته د عبادت له عبادت له نه ځو دروازې دا خوره راوباسو او د شپې دا خوره چلو د بقي په مقبره کې غورځو چې څو راباندې پې نه شي سورنګ سله وباسئ وی موږ ته دا اډر دی چې تاسو دا سورنګ به وباسئ او حضور پاک به د قبر نه وباسئ وی لږ یو لیش دوه ځای پاتې دی نور هم سورنګ ځای ته رسولی عجیبه دا ده چې دغه ځای له موږ رمبې یا سسکور او یا څه شی وربرو دنیا جړتېږي دغې نه مخکې کار نه شو کولی جلق کېږي چې دغه کو جلق کېږي لږ یو لیش دوه ځای دی که دا مو نو د رسول الله مبارک خپو ته رسېدلي بس را به کاغو یو بیسو او فرانس ته به ورسو چې خدای څه به کول پې او څه مقصد به ولري دا یو سازش هغه دوه کسان یې ونیول او پانسي کړل د خلکو په مخ کې او سلطان نورالدین زنګي مکمل د حضور پاک د دې درې واړو د هغه د قبر مبارک نه او د دې دواړو صحابو د قبر نه ګیر چاپېره ځای وکنه او لویه کنده یې وویسته بنیاد او دا دومره جوړه کړه چې اوبه پکې راووتې او په هغې کې سیکه ویلې کړه او ګیر چاپېره یې واچول چې څوک سبا دا کوشش ونه کړي او څوک را دننه نه شي او بیا څوک دا رواني ونه کړي سیکه یې واچوله نو دا ټوله مکمل د سیکې غټ دیوال دی چې هغې کې نه څوک سوړه کولی شي او نه پکې څوک کندې ایستی شي الله د دواړو جهانو د مبارک سردار دا مضبوط حفاظت وکړو الحمدلله دا د فرانس د هغه وخت نه سازش اوس هم زمارونو په فرانس کې د پیغمبر خلاف سازشونه کوي کله د فرانس حکومت د حضور پاک په شکل څوک جوړ کړي او د هغه بېعزتي کوي او بېادبي کوي تاسو ځای په دی ویلې فرانس دا د هرې زمانې نه د دې په زړه کې د مسلمان سره یو بغض پروت دی او د مسلمان د پیغمبر سره بغض پروت دی کله د قرآن شریف بېعزتي کوي فرانس والا او کله د دواړو جهانو د مبارک سردار بېعزتي کوي او په کال کې یو ځل دا فلمونه د پیغمبر د شکل خامخا جوړ مسلمان په جذبه کې راشي او چغې جوړې کړي لیکن دلته یو افسوس موږ وکړو موږ وایو څومره مسلمانان ملکونه دي د عرب نه زیات مسلمانان دي او څومره ملکونه دي د مسلمانانو عجم ملکونه دي عرب ملکونه دي په افریقا کې شته او ځای په دی د مسلمانانو ملکونه دي او د دنیا بادشاهان دي په چا کې هم دا غیرت نشته چې د فرانس سره خپل سفارتي تعلقات ختم یوازې زمونږ بلک نه ټول یادو په کار خدای دی که چې دا ټول رو دی او د فرانس ته مخامخ ورته ووایي ځکه ته خو یو فرانسیسي سره دلته زیاتې وکړه یو فرانسیسي سړي سره په خدای قسم کړي پرې تا ولې دا زیاتې وکړه نو ته د فرانس یو عام سړي سره زیاتې نشې کولی او ستا پیغمبر سره زیاتې کوي او موږ خاموش موږ خو څه نشو کولی موږ خو به دا جلسې جلوسونه وباسو
شریعت تعالی اجازت نه درکوي چې یو کافر دلته اوسېږي ته ورسره ظلم وکړه. دا مې یو مثال درته د دغې ملکونو یو کس سره چې معمولي زیاتې وکړې هغوی درپسې چوکه رالي پرېږدي دی نه زما د پیغمبر هتک کوي د قرآن هتک کوي بېعزتي کوي د پیغمبر شکلونه جوړوي او بوت او د پیغمبر تصویرونه جوړوي عیاذا بالله په هغې لاړې توکي په هغې پرېږدي او قرآن شریف د خلکو د مسلمانانو مخکې راوالي او په ځمکې یې واچي اور پې بل کړي او د هغې د پاسه خپې کړي. مسلمان ډېر بې حسه شوی صرف خپل غرض یې دی د مسلمان کرسی او چې کرسی مونږ ته به دقه غرض دی چې زه بادشاه یم او زما دا بادشاهي محفوظه وي او زما نه دغه انګریزان زما آقاګان خفه نه شي په ما تخته وانهړی. غیرت نشته سلطان صلاح الدین ایوبي په شان سړی د محمد ابن قاسم په شان سړی داسې نشته محمود غزنوي په شان سړی ټول چغې آسیه غریبه دا څه نوم یې دی دا بله ده څه نوم یې دی دا عافیه نوم یې هغه آسیه ملعونې ته مې ذهن ده ملعونه عافیه صدیقي غریبه په امریکې په جیل کې پرته ده ټول خپل سیاستونه کوي هر یو سړی راځي را پرېږدی ریپلی ریولې را پرېږدی دا هلته ده او دا دلته ده او دا راوستل غواړي یو آسیې دلته د امریکې یو منټ کې دنه وایسته که نه ملعونه دا دوی نشي راوستی حکومت کو غواړي هر څه کې حکومتونه چې غواړي هر څه کې دې درمیان کې د دنیا خلک و د امریکې او دلته کې رواني وکړه او ویې ویستل ته شرط پکې ولګوی که نه چې دا مونږ درکو خو مونږ له هغه راکړي. مسلمان بې حسه دی خفه کېږي انتهایي بې حسه بلکې بې حسه په ځای به ده ویمه چې د یو انسان د خپل پیغمبر هتک او د خپل قرآن هتک باندې خاموشي بې حسه نه دا بې غیرته دی دا د فرانس تا هغه زمانې نه دا شی را روا د سلطان نورالدین زنګي بیا د سکې دیوال ته ښه مضبوط والی یو بله واقع هم پېښه وه د مسجد نبوي چې کوم دربان و چې هغه به د مسجد نبوي دروازه بندوله هغه وایي یو ورځ ګورنر صاحب وغوښتم د مدینې شریفې وایي چې لاړم وایي ما ته وایي چې دروازه څو بجې بندې مې په دې بجې خلک ټول وباسې او ښه د شپې 12 بجې یا 2 بجې یا 1 بجه بس میلمانه راځي او هغې ته به فورا دروازه کولاو کړي او چې وردن نه شي نو دروازه به بنده کړي مې ښه صاحب ډېره ښه ده د ګورنر صاحب میلمانه وایي د شپې به راځي دې دپاره چې د شپې رشنې او د حضور پاک سلام وکړي چې خلک د جومات نه ووتل ما ټولې دروازې جلنده مرکزي دروازې سره ناست یم چې میلمانه راشي ور وډبېد او چې ورسنګ وډبېد او ما دروازه کوله وکړه نو سړي را دننه شو او هغوی سره بیلچې چاریانې سسکورې او ګنترې دي اوهو دا څه وشو خدایا ما خو دا به د ګورنر صاحب میلمانه وي او دوی به د حضور پاک سلام کوي د شپې چې څوک نه دا خو زه په غلط نیت راننوتل بس وایي چې دوی ننوتل نو ما په سلګو خدای ته چغې کړې چې یا الله زه خو دې وخت څه نشم کولی ورمې بند دی به څه کوم خدای هسې نه خدای مکه دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نقصان ونه رسي وی رالل او دې او راته مالم دمکي راکړه چې دقلته کښېنه چې چغ ونه وي او چې څنګه ریاض الجنه ته را دننه شو را ننوتل یو مضبوط غرض وشو زلزله راله او دغه خلک ټول په ځمکه په جومات کې ننوتل او ځمکه پې واپس را جوخته شو ټول په ځمکه کې غیب شو په جومات الله ته مې شکر ادا کړ شکر دی خدای شکر خدای ته جام او شکریا ادا کوم چې خدای تا د خپل مبارک پیغمبر څونه حفاظت کې څونه حفاظت دی ولو چې وخت تېرېده پېشمني ته وخت نږدې شو دغه دی چې پولیس والا را پسې راغله وی ګورنر صاحب دی غواړه هغوی جومات کې چکر ولګو څوک نو وی څوک میلمانه راغلي وو که نو راغلي ما وی راغلي وو خو دلته خدای غیب کړل بس په خولې لاس کېده ګورنر صاحب له لاړو ګورنر صاحب ما ته وی څو میلمانه راغلي وو ما وی او صاحب څه ټیم پلان کې څه شو ما ورته قصه وکړه وی چې په خولې به لاس کړې چاته به نه وی ما چې صاحب راشه چې هغه ځای راته وښیمه چې کوم ځای ځمکه شلېدلې ده دوی پکې ننوتې دي د هغې د جامو د پرتوګونو پلیسکي هغه ټوکړې بار پاتې دي ښکاري دا هم د فرانس انګریزانو
او د مدینه گورنر له پیسې ورکړې وي د چا په سر آها نن سبا خلک پیسې ورکوي خلکو له مولا ملکا اجرت پیسې ورکوي خان ملکا پیسې ورکوي پلانکیر علی ملکا ماشاءالله او دې سپیره د رسول الله په سر پیسې اخیستې انګریزانو د دوالو جهانو د مبارک سردار په سر پیسې اخلي د هغه د بېعزتۍ په خیال او په دې نیت راغلي چې موږ به حضور پاک د قبر نه وباسو یو بس دا د سکې دیوال ته تو شوی دی او په هغې ښه مضبوط دیوال د سر ته رسېدلی دی او بره په هغوی بیا ګمبد جوړ کړی دی چې د بره نه څوک روانې ونه کړي یو د ګوتې د سوکې د قچی ګوتې برابر سورې پکې نشته په دې بعضې پوسټرو کې د حضور پاک د قبر یو تصویر راغلی دی په دې نیټ باندې هم راځي او په بعضې پوسټرو کې هم راځي یو پرزي تصویر دی غټ اوچت او شیل غوندې رومالې پې پرزي ښودی دی او لاندې ورته لیکلي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر دا هر چا چې دا تصویر ایستلی ډېر ظالم دی دا مه لګوئ دا تصویر بالکل دا د خپل کور نه لرې کړئ که چا کره په کور کې دا که په نیټ کې هم چا سره ډیلیټ یې کړې ختم یې کړې دی د بل چا د قبر تصویر ایستی دی او د پیغمبر نو چې د امتي قبر د بل چا قبر یې ورته وایي دا د پیغمبر قبر دی نو بل چا ته پیغمبر ویل څه شی دی کفر دی که نه دی هغې کې خو د ګوتې برابر ستونه نشته خوار شي تا تصویر د کم ځای نه واخیست د قبرونو په شکلونو کې د مورخینو ډېر لوی اختلاف دی څوک دغه قسم شان وایي چې دا ما درته وایي او څوک بل قسم یاد دی تر ننه پورې دا بادشاهان چې ورشي وردن نشي نو دا د دې دیوال نه پورې غاړه یو ګلی د په هغه ګلی باندې ورشي او په دې دیوال د پاسه یو غلاف پروت دی تک شین مزیدار غلاف د الله نوم دی او داسې نور څه کلمات لا اله الا الله پې لیکلی دی ما له هم چا د هغې یو ټوکړه مبارکه راکړې ده ما سره پرته کوم چې د هغه دیوال د پاسه کوم غلاف پروت د هغې نه ګیر چاپېره یو لاره د ګلی ده په دروازه د بادشاهان وردن نشي روضې مبارکې ته څوک نشي وررسېدل او د هغې نه قبلې طرف ته بیا د اوسپنې د هغه ګلی نه پورې غاړه د اوسپنې یو مضبوطه جنګله ده دا هم ترکیانو جوړه کړې ده او د څلورو طرفونو ته مضبوطه جنګله ده دا جنګله دو طرفونو ته ده یو قبلې طرف ته ده یو جومات طرف ته ده او قبلې طرف ته چې کومه جنګله ده نو په هغې کې بیا 3 سوړي جوړې کړې یو سوړی د دواړو جهانو د مبارک سردار مخ ته جوړه کړې او یو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو خلک لاړ شي د حضور پاک مخ مبارک ته مخامخ په هغه جنګله کې چې کومه سوړه ده نو هغه لږه غټه ده انورې وړې نو خلک په حضور پاک درود شریف هم وایي او سلام پرې مچ خلک ولاړ یې ډېر سات خلک ولاړ الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله داسې نور هم چې د حضور پاک کوم صفتونه دي نو هغه اخلي او مخامخ ورته خلک ولاړې او په رسول الله مبارک درود شریف وایي او حضور پاک فرمایلي هم دي وایي زما د مرګ نه پس زما په قبر درود وایي صحابه ورته وایي د الله رسوله ته خو به زوړ شوې خاورې شوې به نو ته به زمونږ درود څنګه اورې وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خدای پاک په ځمکه دا حرام کړي دي د پیغمبر وجود به نه خوري دا پې حرامه ده من صلی علی عند قبری سمعته چې څوک زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وایي دی اورم او من صلی علی نائیا ابلغته او چې څوک لرې دی او درود شریف وایي هغه د فرشتو په ذریعه ما ته رسولی شي نو خلک هلته لګی درود شریف بیا یو لږ مخکې شي نو بیا په حضرت ابوبکر صدیق سلام واچي هلته درود به نه وی صرف سلام بیا یو قدم مخکې شي په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام اچي بیا بارو څومره لویه خبره ده مدینې شریفې ته یو سړی لاړ او د حضور پاک مبارک مخ ته ودرېده او سلام یې پې واچي په ادب باچې او په ډېر احترام باچې چغې به نه ویل ته بعضې خلک چغې وایي څوک نظمونه وایي او چغې وایي نه بې ادبي به نه کې هلته یې بره په هغه جنګله مبارکه کې یو ایت لیکلی دی
ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق کریم. دا آیت یې لیکلی دی چې د پیغمبر مخکې به چغې نه وی، پټ به ادب بکې، احترام بکې. زموږ علماو لیکلي، نووي هم لیکلی دي، د مسلم شریف شارح حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلی دي، او مولا علی قاری صاحب هم مرقات کې لیکلی دي، او نور علما هم چې د حضور پاک احترام چې څنګه په دنیا کې و، د وفات نه پس هم اقص احترام واجب، چغې به نه وی، چپټ احترام سره. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دا یتیم لیکلی چې د پیغمبر د آواز نه آواز نه اوچته، یعنی غلی، او دایم لیکلی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دا آیتونه لیکلی نو چې کم صالحان او دینداري او د حضور پاک عاشقانې مینې، نو هغه ډېر په احترام لاړ شي چې د خولې نه یې کش ونه خیږي او بې ادبي رانه شي، نو سلام واچي. او بعضې بې ادبه هلته چغې وایي، او ډېر بې ادبه هلته تصویرونه وباسي، او ډېر بې ادبه هلته ویډیوګانې جوړوي. قسم دې دا تصویرونه ما ته یو سړي وي دلته جایز دي. مې حضور پاک چې وایي تصویر حرام دی، نو دی په 400 کې نو ویلي، دی دلته ویلي، دلته حرام، د دې نه وروسته نورو وطنونو ته حکم تللی، دلته جایز دی. پیغمبر خو دلته وي، دی نه دی چې په مدینه کې جسم خوښۍ کوي. ګناه په مدینه کې ډېره زیاته ده، وبال یې ډېر دی د نورو ځایونو په نسبت. څومره لویه خبره ده. مدینه منوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن دی، د دې نه قیمتي ځمکه بله کمه ده. مدینه منوره کې حضور پاک تشریف فرما دی، د دې نه قیمتي ځمکه بله کم ده. مدینه منوره کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان او دا نور صحابه کرام دي. حضرت علی کرم الله وجهه په کوفه کې شهید شوی دی او په کوفه کې دفن دی. دا نور دلته څه خلک ورشي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږي، واه واه څونه خوند کوي. خپل سلام هم ور پیش کوي، او چې چا ورته ویلي د هغې سلام هم ور پیش کوي. او په یو ځل د چاکه خو زما وروڼو ګورې یو خبره ته، یو ځل یو ملګری ما سره میلاو شو، نو د مدینې منورې ذکر راغی، نو ما ورته ویله که سلام له وي، زه خو چې راغلی یم سلام نه یم تللی. وسپېره واتر ورځې تېرې کړې. ولې؟ یاره وی ډېر لوی رش دی او ډېر لوی ټیل دی. ای د خدای ظالمه، اوس دلته د پیسې ویشم، یو 10,000 روپۍ ورکوم، نو قسم په خدای چې په ټیل کې به راځې، په رش کې به راځې، او ته حضور پاک له خوښې نه راغل. وی درود شریف مې دا خو د پاکستان کې ویلی شي. خلک خو وایي چې ما په خلپوس ولاړی، خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار مخې ته ودرېد، او په یو ځل هم د چا کار نه کوي. سهار هم ورځي او مازدیګر هم ورځي او غرمه هم ورځي، او حضور پاک ته مخامخ ودرېږي او سلامونه اچوي. او ما وی که رشي نو وي دی که همتاله څوک دیکې خو نه درکوي. دا څه حجر اسود خو نه دی چې خلک یو بل له دیکې ورکوي او ځان پرې ورغورځوي. رش دی، رو ورو په قلار قلار ځه او سلام واچوه. بار هر قسمه خلک په دنیا کې شته. یو غټ سیکرټري صاحب وایي، سیکرټري خو 20-22 ګریډ ریټایري کړ، او څومره سکولونه او کالجونه یې ویلي. ما ته وي په مدینه شریفه کې سلام علیکم، مې یو درود شریف وایم، سلام مبارک له زما ورته هغه عمل نورو مخول. هلکه مې یو ختم د قرآن شریف وکړه او ثواب یې حضور پاک ته وبخه. وی ما له خو قرآن شریف په ناظره نه راځي. وایي د خدای ظالمه، تاسو تک څه سیکرټري پاتې شوې د ملک، او تا له قرآن په ناظره نه درځي. واقعي هغه زمونږ یو وزیر وزیر داخله هغه له قل هو صورت نه ول. وی یاره مونږ خو د انګلیش په دې سکولونو کې سبق ویلی دی، نو مونږ ته چا دا څیزونه نه دي ښول. نو یو پکې د دواړو جهانو مبارک سردار، نو خلک لاړ شي نو درود سلام پیو، نو ډېر خوند کوي. په خدای مې د قسم یې وروڼو ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي. او خیر د کرش ډېرو، نو یو ځل ورځه خو ورځه، یا 2 ځله ورځه نه ورځه. اوس خو هغوی یو خپله طریقه جوړه کړې ده، او څه داسې یو چارپېچلی جوړ کړی دی، نو په هغې خلک راتاوی، نو هغې سره رش څه نشته کنټرول. او بیا به ورشي ریاض الجنه، روضة من ریاض الجنه.
نو هلته به 2 رکعاته مونځ وکړي. اوس یې دا قصه لکه ګرانه کړې ده. اوس به په دې موبایل کې یو شی اچې هلکه څه ورته وایي نسک دا به دا نسک به په دې موبایل کې واچې ځان ته نسک. نو بیا په هغې دا خلک پوهېږي، زه خو پرې نه پوهېږم، خو دا بعضې چې څوک موبایل استعمالوي هغې پرې پوهېږي. نو هغې کې به ځان له ټیم خوښ کړې، تا ته به ووایي چې دې ټیم له راشه. نو ته به په هغه ټیم ورشې، نو یو ځای کې ټول کښېني، نو بیا مخکې بل ځای ته ور مخکې کړي، نو بیا په لین کې ریاض الجنه ته ورولي. نو بغیر د جنګ نه او د شور نه او د چغو نه او د ټیل نه خلک لاړ شي په ریاض الجنه کې خپل ملګري. هلکه یو خبره درته کوم، هلته هم خدای ټول بوځه، خو هلته به د هغوی د قانون احترام کوي. چې څوک د چا میلمه شي، نو د کوربه د قانون خیال به ساتي که نه، چې کوربه ورته وایي دلته کښېنه هلته به کښېنه، او دته کوربه وایي دلته کښېنه او دې بر بل ځای ته وخېږي، نو کوربه به خفه شي. کوربه ورته وایي دلته اودسمات یې کوه دلته مه کوه، دې نیغ لاړ شي او کوربه سره د چمن کې کښېني او غرض ورکړي او اودسمات یې وکړي، نو کوربه به خفه وي چې خوار شي دې باتروم ته به ننوتی وي ټول ځای دې راته ولاړ. نو کوربه به د میلمه د میلمستوب خیال ساتي، خو میلمه به هم د کوربه خیال ساتي. نو سعودي حکومت چې کم قوانین جوړ کړي دي او کمې قاعدې، نو د هغې پابندي به کوي. هغوی یو خپل نظام جوړ کړی، دا هغه نظام لاندې خلک ورشي، هغې کې دا فایده وي، ټیک ده لږ انتظار شي. اخوا دې خلک وایي مړه بله انتظار دی. زما وروڼو چې څوک د حضور پاک د سلام دپاره انتظار وکړي څونه خوند کوي. زه خو یم چې دا نیغ پرې ورشي هغه مره خوند پکې ني، او چې دا ښه په انتظار او د لرې ځای نه راشي او خپل چکر یې پکې وي او ښه پرې وکړېږي، نو خوند ډېر زیات وي. او ریاض الجنه تلو له خو چې یو ځای کې انتظار وکړې او بیا دې بل ځای ته ور مخکې کیل ته انتظار وکړې او بیا دې بل ځای ته ور مخکې کیل ته انتظار وکړې، بس همدې خوند کوي، ثواب دې کېږي. حضور پاک فرمایي چې څوک د مانځه په انتظار ناست دي، د ده د مونځ ثواب کېږي. نو د هغوی د قانون به پوره احترام کوئ، د قانون خلاف ورزي به نه کوئ. هغوی چې دا کم قانون جوړ کړی دی ستاسو زموږ د فایدې لپاره جوړ کړی. نو په ریاض روضة من ریاض الجنه کې چې بیا ورزن نشي، ماشاءالله، نو د ټولو نه بهترین ځای پکې د حضور پاک محراب دی. واه واه، هغه ځای باندې محراب جوړ کړی ترکیانو، چې کم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار خپلې کونډۍ مبارکې لګوي او خپې مبارکې به یې وي او کم ځای کې به یې خپل منځ کا، ماشاءالله هغه محراب. نو خیر هلته خلک پرېږدي مانځه ته، خو ډېر نږدې نه، او زه وایم چې ډېره نږدې سره هیلونه یې ښودي او پړې ته وکړي هلته مخکې نه پرېږدي، نو خیر دی. زه هم دا وایم چې ډېر مخکې دې نه ورځي، ځکه هغه داسې ځای دی چې د حضور پاک د سجدې مبارکې او د کونډو مبارکو ځای دی. نو چې په هغه ځای ستا خپره نه شي نو ښه به، او چې په هغه لومړي صف کې ودرېږي او منځ کې، نو تاله به دا راځي چې دلته به حضرت ابوبکر ولاړ، دلته به عبدالله ابن مسعود ولاړ، دلته به حضرت علي ولاړ، دلته به عبدالله ابن عمر ولاړ، دلته به حضرت بلال ولاړو، دلته به حضرت ابو هریره ولاړو، چې دا دې سوچي په خدای دا مونځ ډېر خوند کوي. او دلته به حضور پاک ناستو او دلته به صحابه ناستو، رسول الله مبارک په محراب کې سر مبارک راته وکړو، صحابو سره به یې خبرې کړو. هغه منظر سړي ته رایاد، یو بله ستن د استوان عایشه ورته وایي، بره پې په شین خط لیکلی دي. عایشه صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها، وی ما ته رسول الله مبارک په جومات کې یو ځای ښودلی، وی ما ته وی عایشې یو ځای درته ښیم راشه، خو که خلکو ته مې وښو نو خلک به پې جګړې کوي جګړې. بیا عایشې صدیقې هغه ځای خلکو ته ښولی، نو په هغه ځای باندې یو ستن ولاړه ده، مخکې د کجورې ستن وه او اوس د سیمټو ستن ولاړه ده، پیلر د چت دپاره، بره پې استوانه عایشه لیکلې. نو خلک هلته هم 2 رکعاته مونځ کوي، او د جنګلې مبارک سره خوا کې یوه ستن ده استوانه حرس ورته وایي، بره پې په شین خط لیکلی دي، دلته به څوکیدار په لومبۍ زمانه کې حضور پاک ته ولاړ څوکیدار. بیا آیت نازل شو والله یعصمک من الناس، چې حفاظت به د خلکو نه زه کوم الله ورته وایي، نو بیا څوکیدار چوټي کړي. یو بل ستن د په هغې برې لیکلي دي استوانه وفود، هلته به خلک راتل جرګې او د حضور پاک سره به ملاقات ده.
یو بل استن ده بالکل د عایشې بیبي د دروازې سره خوا کې په هغې لیکلي استوانة السریر دغه دی د عایشې بیبي د کوټې دروازه وه نو حضور پاک به په هغې جومات ته راننوتېده او دغه دی به حضور پاک اعتکاف کو یو بل استن د استوان ابي لبابه دا یو صحابي دی حضرت ابو لبابه رضی الله عنه د هغه نه یو غلطي شوې وه نو دې ستنې پورې ځان تړلی بنو قریظه باندې حضور پاک لاړو حمله وکړه ډېر زیات ظلم کړی و که ظلم مې درته ووایي ته به چې دا غوښې به سړي په چکونو اوچ دغه کې معده کې وخوري نو حضور پاک لاړ د هغوی نه محاصره وکړه هغوی په خپله قلاګانو کې وردن نه شو مسلمانان بارو او دا بنو قریظه یهودیان دننه نو بیا حضور پاک ته یو درخواست راولېږه وی ابو لبابه رضی الله عنه مونږ له ولېږه مونږ ورسره مشوره کوه هغه سره تعلق نو حضور پاک حضرت لبابه صحابي ته وی ابو لبابه ته وی ته ورشه تا سره مشوره کوي خو زمونږ الوته مه وایه چې مونږ دوی سره څه کوو نو چې حضرت ابو لبابه وردن نه شو نو هغې راغلل او په ژړا شو ښځې او ماشومان ورته خپو کې روغړېدل وی ته مونږ تعالی وایه مونږ سره مسلمانان څه کوي حضور پاک را سره څه کوي نو ده په مری داسې ګوته راښکه یعنې الالی یم وجلې د پیغمبر مبارک هغه راز یې ښکاره نو لکه خو دا سوچ وکړه چې ما خو په خولې غږ ونه کړې اشاره مې وکړه خو چې څنګه راووته خو دا مې څه غلطي وکړه نو پیغمبر مبارک یې پرېښود نیغ جومات ته لاړ او جومات کې یو ستن پورې ځان وتړه چې خدای دا خو ما د پیغمبر راز پاش که دا خو ما غلطي وکړه ځان یې وتړه نو کومې ستنې پورې چې دا هغه ځان تړلی و د هغې په ستنې په دی چې کوم پیلر ولاړ دی نو په هغې یې بره لیکلي دي استوان ابي لبابه نو صحابه حضور پاک ته عرض وکړه د الله رسوله دا ابو لبابه پرانیزه وی نه پرانیزه وی صاحب هغه وایي چې مونږ یې پرانیزو خو هغه وایي چې تر څو حضور پاک زه نه یم پرانیستی زه نه ځان به نه پرانیزم نو اوبه هم نه څکي ډوډۍ هم نه خوري صرف او دسماتې له پرانیزو ځي او بیا راځي او دونه کمزورې شو چې د سترګو نظر یې ختمېدو والا نو رسول الله مبارک وفرمایل وی دې نیغ ولې هلته ته ماله به راغلی نو ما به د خدای په دربار کې وله بخښنه غوښتې نو الله به معاف کړی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما چې څوک یو ګناه وکړي او دی راشي د الله نه بخښنه وغواړي معافي او بیا حضور پاک له راشي هغه وله د خدای په دربار کې معافي وغواړي نو خدای پاک به معاف کړي نو دی الله ته ځان وتړو نو زه دومره طاقت شته چې خدای ته ځان جیل کې اچولی او زه یې پرانیزم یو سړی چې په سپریم کورټ کې درخواست داخل کړي نو شیشن یا هائی کورټ د هغې فیصله کولی شي نه ځان یې الله ته تړلی الله پوه او دی پوه نو بیا الله په قرآن شریف ایتونه نازل کړه نو حضور پاک ورغې دا معافی ایتونه نو بیا اوس پړل نو چې د هغه ستنې په ځای کوم پیلر جوړ دی هغې ته استوان ابي لبابه یو بله ستن هم شته خو په هغې لیکل نشته هغې ته استوان حنانه وی دا د حضور پاک د منبر او د محراب په منځ کې چې کومه ستن ده دغه ده حضور پاک به دې ستنې ته ډډه والې او تقریر به یې کوه نو یو ښځه و په مدینه شریفه کې عایشه انصاریه نوم راله رسول الله مبارک ته درخواست وکړه وی صاحب زما یو غلام دی او هغه غلام ترکان دی نو که ستا خوښه کې یو منبر دله جوړ ته په هغې کښېنې نو خلکو ته به تقریر کې د غلام یا باقوم نوم یا میمون حضور پاک وی ډېره ښه ده نو هغه یو منبر جوړ نو هغه منبر یې راوړو او د محراب سره خوا کې کېښود نو رسول الله مبارک د هغه ستنې نه منبر ته را روان شول نو ستنې وجړل داسې جړی وکړه لکه د لسو میاشتو لنګه اوښه چې څوک تنګی او هغه چغې وی داسې جړی و حنانه جړېدونکې ته حنین جړېدون نو حضور پاک ورغې لاس یې ته تاو که واپس نو چې لاس یې ته تاو که نو هغه سلګۍ په قلار شوې او لکه ماشوم چې قلاری او چپ شي دقسې چپ شوه نو ګوره دا د پیغمبر معجزه ده نو حضور پاک د هغه ستن نه تپوس وکړو وی وایه تا ما پسې وجاړی دوه خبرې یو دا چې زه الله ته سوال وکړم او تا جنت ته بوځي چې الله ته سوال وکړم او دلته یې خدای زرغونه کړي او میوې دې دا خلک خوري
او کدا د خوخی چې الله تسوال وکم نو الله بر جنت ته بوزي او جنتیان بر په جنت کې میوه خوري ناستنه وی دا الله رسول دا دویمه خبره مې خوخه نو حضور پاک بیا دعا وکړه او وی فرمایلی د قیامت پر ورځ به داستن خدای والی جنت ته به بود نو په جنت کې به خدای زرغونه کی نو جنتیان به میوه خوري نو یو ځل په جمعات باندې اور لګېدلې وروسته د حضور پاک د زمانې نه پس داستنم پکې لګه سوځېدلې نو صحابه هغې له په ریاض الجنه کې یو کنده وویستله او داستنې په هغې کې ور واچوله خاورې پرې واچوله دغه رنګې منبر د حضور پاک د هغې په دی خو بل منبر دی نن سبا د هغې خوا کې چې مونځ کې داسې فرضوه لکه حوض کوثر په خوا کې چې مونځ کو او هغې ته مخامخ د بلال اذانخانه نو اوس خو هغه اذانخانه نشته اوس خو هغوی په دې جومات کې بر یو رکوټې چته چولی ده هم په هغه دی چې بلال به کوم ځای بانګ وی اوچت هغې ته یې پوړۍ جوړې کړې وي نو مؤذن پې بانګ و مخامخ د زیالو د جنګلو دوه چبوترې دي خلک وایي دا صفه ده دا صفه نه ده دې کې به څوکیداران کېناستېدل دې سره خوا کې ښي طرف ته چې قبلې ته مخکې بلکل محراب نه شاته چې لاړ شي دغه میدان دا صفه وه رسول الله مبارک پکې طالبانو یو چبوتره جوړه کړې وه د دین طالبانو او په هغې یې سپر اچولی هغې کې به دا طالبان ناست او د حضور پاک نه به یې قرآن زده کو دین به زده که یعنی دا ټول جومات زوړ جومات چې څومره دی دا هغه دی چې صحابه به پکې ناست و د دواړو جهانو مبارک سردار به پکې ناست و حضور کاپ اعتکاف پکې کړی دی جبریل راغلی دی ناستی پکې کړې ده میکایل راغلی دی پکې ناستی کړې ده او اوس هم په زرګونو فرشتې هلته اوړي راوړي څوک په پیغمبر مبارک سلام چې هغه فرشتې ورته دعاګانې کوي دا قیمتي جومات اعلی د عبادت نقشې دي پکې او د پیغمبر مبارک د صحابه او نقشې دي او چې څومره نوي جومات هم جوړ شوی دی نو تاسو که تاریخ وکړه تاریخ شته نو دا ټول جومات په هغه ځای جوړ دی چې د صحابو کورونه د امهات المؤمنین د حضور پاک د بیبیانو کورونه او د صحابه کورونه خیر د مدینې منورې بعضې خبرې پاتې شوې هغه که موقع وه نو په آینده جمعه کې به راته ویم انشاءالله خو خدای پاک دې موږ تاسو ټول مدینې منورې ته بوځئ یو ځل نه بار بار دې خدای بوز او الله دې موږ له د مدینې منورې د آداب و توفیق نصیب وګرځولی زما یو ډېر نږدې شاګرد و ما سره په دارالعلوم نعمانیه قطبانزو کې ډېره موده پاتې شوی او دلته په دې دیدارآباد کې د باغیشال انادي جومات کې هم پاتې شو باغیشال حاجي صاحب دی جومات او بیا مدرس و په پیښور کې یو غټه مدرسه راحت آباد نو هغې غریب ته څه موده مخکې د سر کینسر لګېدلی او پرون نابله وفات شوی غنی الرحمن مولوي صاحب دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخښي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او خدای د دې بیمارۍ اجر په آخرت او خبر کې ورکړي او بچو له خدای صبر ورکړي د نورو غمونو نه خدای وساتي او نن زموږ مفتي آباد کې د مجید ګل مور وفات شوی مجید ګل هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د پیرانو د محلې د شیرالله رور سریر حج د روان دی دعا غواړي الله دې په خیر بوځي الله دې په خوشحالو بوځي بعضې ملګري بیماران دي دعا غواړي الله دې ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي ټول له روغ صحتونه ورکړي یا الله چاته چې څه پریشانۍ او مشکلات دي پریشانۍ مشکلات په خوشحالو بدل الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د کوډګرو د کوډو نه وساتي د بدنظرو د بدنظرو نه وساتي الله موږ ټول د بیت الله حج عمرو له مدینې منورې ته بار بار بوځئ کې یا الله چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا کورونو کې ټول له روغ صحتونو شفا ورکړي زنانو ته دعا کوي دا زنانه نیکانې وي چې خدای زموږ د کورونو د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي او د بېعزتۍ او د رسوایۍ د جرم نه خدای په امن کې وساتي یا الله چې چاته څه ټینشنونه دي او تکلیفونه دي په خوشحالو یې بدل کړي د رسول الله مبارک د سنت هم سوچه تابعدار کړي او د ګناهونو نه له خدای نفرت پیدا کړي چې څومره مردګان مړه دي خدای ټول وبخښي چې کوم جمدي د روغ صحتونه ورکړي او دا نوجوانان لکان چې څومره دي خدای د خیر او د برکت ژوند یې نصیب زموږ جومات ته چې څوک د لرې لرې ځای نه راځي خدای په یو یو قدم اجرونه ورکړي
او دلته کې چې د میلمانو د ګاډو او دا نور څوک خدمتونه کوي خدای د هغې بدلې په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي موږ د ښکلي مبارک پیغمبر سره د حوض کوثر په غاړه خدای ملګري کړي او د هغې د جنډې لاندې الله جنت ته داخل کړي څومره ملګري زمونږ د جومات ته ډېر مسافر راځي د لرې لرې ځای نه راځي خدای د ټولو زړه مقاصد او حاجات پوره کړي او زمونږ د طالبان په جوماتونو کې خلکو دینه کړي او ډوډۍ ولا ورکوي د بجلی ستاسو استعمالوي اوبه ستاسو استعمالوي دا تاسو خوش قسمته یې ګوره د دې به تاسو له خدای ډېر لوی اجر درکوي چې د عالمان شي د حدیثو تاسو چې نیت دا کوئ چې دا د پیغمبر د حدیثو طالبان دا ډېر لوی ثواب دی چې د مبارک پیغمبر د حدیثو په طالبانو څوک خرچه وکړي تاسو له د خدای اجرونه درکړي الله یې برکتونه درکړي او الله هم د هر قسمه فتنو آفاتو نه حفظ و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین